صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د قطر کې مخکې د ورلد کپ نو ډېر کلونه نه مخکې خلک لګیا ورلد کپ له تیاری کوله قطر حکومت هم خوشحالېدو موږ به داسې کوو موږ به داسې کوو اوس غالبا دلته هاکی والا د سیسټم دی محسن نقوي دی او شهباز شریف ته ټول خوشحالېږي دې نه پته لګي چې هر اهم خبره چې ستا په ذهن کې د هغې اهمیت وي هغې له به د مخکې نه پریپریشن او تیاري کې د دې داسې مثال یو سفیر راځي څوک یې رالیږي او ته له ډېر زیات لیفټ ورکړې نو هغه چا چې رالیږلی هغه خوشحاله شي او که فرض کته نو لیفټ کې نو هغه به دنه مرور شي نو رمضان په حقیقت کې د الله تعالی سفیر دی او هغه به راځي وی دا به کله راځي وی دا 29 یا 30 شعبان ته به د دې لینډینګ او بیا به دلته لږې ورځې وي او بیا به په 29 یا په 30 شوال باندې واپس ځي نو چې تا ته د دې ټایمینګ ومعلوم یا دې له دومره اهمیت ورکړې څومره اهمیت چې د هغې د اهمیت قابل دی او تا ته دا پته چې ملګري ورسره شته که نه او یو ورسره سحریه یو ورسره به افطاري د دواړو به خیال ساتل غواړي هسې نه چې هغه نه مرور شي او بیا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې له ډېر اهمیت ورکړی او ځکه په مخلوق کې د ټول نه اوچت شخصیت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی او هغه په خپله د دې لپاره سپیشل میټینګ راغوښتی و قد اذلکم شهر عظیم فیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په آخر کې په د شعبان په آخر کې خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر شعبان د آخري شعبان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ رایوځای کړو او موږ ته تقریر وکړو نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له دومره اهمیت ورکړو نو ما ته خو بوله ورکوو وی دا ګوره ته د دې مختلفې پهلو دي وی په کال کې څومره میاشتې دي وی 12 وی را 12 شپږ حصې کا په ډومبنۍ شپږمه حصه کې لکه دا شروع کېږي د څه نه محرم نه که نه محرم پسې بله میاشت صحیح باچا محرم سفر و بیا زنده آباد ربیع الاول نه په ربیع الاول کې څه چل شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل دومره قیمتي و چې الله په موږ څومره احسانات دي خو الله تعالی د نورو احساناتو دومره ذکر نه دی کړی خو څه ویلي لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا خلق وایي که نه ما ستا سره دا ښه کړي دا ښه کړي نو کوم ښه چې ډېر زیات وي نه هغه به ورته ته وایې نو ته ویلی شي چې په امت باندې ټول نه زیات ښه ډول غټ احسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلو ادا کله شوی دا په ربیع الاول کې شو اوس آخري دغه چې والې که نه نو ربیع الاول ربیع الثانی نه بیا چې آخري کې بیا کې رمضان دی نو په رمضان کې څه شوی لکه 2 حصې کې په ډومبنۍ 6 ماهي کې رسول الله راغلی و په دویم 6 ماهي په 6 ماهي کې 6 ماهي کې بیا څه شوی دی رمضان راغلی نو رمضان کې څه انزل فیه القرآن قرآن سره راغلی نو دې وجې نه زما ستا لپاره دا لازم دي چې موږ دومره دې له اهمیت ورکړو څومره اهمیت چې ول رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی نو لیفټ یې نه کړو چې کله ته ول اهمیت ورکړې د هغې مختلف پهلوز به وي رمضان څه شی دی وی د نیکو موسم بهار دی وی د بهار په موسم کې څه چلي وی ښکلي ښکلي ګلونه او ښکلي ښکلي بوټې او هر ځای کې خوشګوار غونته فضایي په رمضان کې به څه چلي وی په رمضان کې به د رحمت فضایي نو دا یو قسم له جشن نزول القرآن دی نو چې کله جشن علم څه چل کوي وی په کم کور کې چې واده نو دې هلک او دې جینۍ دواړو ښکلې جامې نه یې اغوستي ادي غسل کړی نو زمونږ اوس چې کله رمضان را روان دی نو زمونږ جشن دی نو موږ به هم غسل کوو د څه شي غسل به کوو د توبې غسل به کوو او د توبې غسل څه شی دی د ګناهونو نه توبه ایستل چې دا اخري زمونږ د لاړ شي چې په ذهن کې ستا دی چې زه به که خیر د دې میاشتې نه میکسیمم پیدا لم او زه به د دې دپاره د توبې غسل کوم مخکې نه به زه توبه وباسم او بیا بله خبره دا ده چې د دې د اهمیت اندازه زما ستا په ذهن کې چې په دې کې کم کارونه کول دي او د کم کارونه ځان بچ کول دي او د دې مقصد څه دی هغې مقصد طرف ته زما ستا توجه وي لکه اوس دا آیات ما تاسو ته وویې چې قرآن کې دا آیاتو چې لعلکم تتقون چې په تاسو کې تقوا راشي
نو ته بیا په ځان به چک کې کنه چې ما کې تقوا راغلی ده کنه آیا تقوا ما کې ما احتیاط کړی دی کنه کړی وی تقوا څه ته وایي وی وقا یقین دی واو قاف یې الف یقی او وقا څه ته وایي وی بچ کولو ته وایي سیانه بچ کولو ته وایي تا چې کوم په کتاب لا به پوښا کمې ګتې کې خودی هغې ته وایي څه وایي پښتو کې قایې به ورته وایي که نه نو دا قایه چې دا د وقایې نه جوړه شوی مطلب دا چې ته دومره پروټیکشن وکړې چې ته داسې کار کوې چې هر هغه جایز کار چې هغې ناجایز طرف ته پکې چانس شي نو هغه ته پرېږدې لکه یو کور ته ته ځې هلته ستا ترور ده نو هغې ترور ملاقات له ته ځې دا تاله جایز دي خو په هغې ترور کې په هغې کور کې داسې جینکۍ دي چې هغه ستا لپاره غیر محرم دي نو ته وایي به زره په دې موقع نظم په بله موقع به لاړ شم اینې ته دومره احتیاط کې چې جایز کارونه د ناجایز نه د بچ کېدو لپاره جایز ویدرا کې او وایي چې دا پوسپون کې چې زه دا به یاره بیا وکمه خو چې د دې ګناه کې چېرته زه ککړ نه شم دې انتهایي احتیاط ته تقوا وایي چې ته بیا ډېر احتیاط کې نو هغه دغه دی بزرګ دی نو هغه د هغې یو ډیفینیشن کوي وایي چې تقوا چې دی که نه ته په ذهن کې د هغې هغه ډیفینیشن کې دی نو وایي من اذا قال لله چې ته کله خبره کوې د الله دپاره کې و اذا عمل لله اکو فرض که غم کې او که خادي کې اکه د چا خیرالي لځې او که د چا سر سلام کې نوم د الله دپاره کې نو دا دوه یو قسم له دغه شو چې د خولې نه ستا خبره خیږي نو هغه هم د الله د رضا دپاره او هغه زمونږ یو ملګری و که نه هغه چنده کوله نو هغه یاره پلاني راته ښه خبره ونه کړه نو بیا مې وایي چې مړه خلقو خو کنزل کړي دي نو ده خو صرف ماله پیسې رانه کړي چې دا داسې ته بیا ګیله من کېږي نه چې لکه زه دا کار چې زه کوم د الله دپاره کوم نو د هېچا نه دې ګیله نه پیدا کېږي دې ته د دې دا مطلب شو چې تا ته تقوا راله وي دا تقوا چې ده نه د دې ډیفینیشن په قرآن کې شته وي او وی ګوره ورته یو خو دا ده چې په قرآن کې د ټول نه اوږد صورت کم دی بقره دی او دویمه خبره دا چې د قرآن د ټول نه اوږد آیات څه دی آیات الدین دی نو هغه هم په بقره کې دی او بیا دا خبره ده چې د رمضان میاشتې راتله نو د رمضان نه مخکې څو شعبانو د شوقدرو او د شوقدر په میاشت کې دا آیاتونه نازل شوي چې تاسو باندې روژه فرض ده او دا وایي چې د څلورمې ورځ ونه څلورمې ورځ ته هم اسنین وایي نو ته ویلی چې دویم کال د هجرت او د هفتې دویمه ورځ وه په دویم کال د هجرت او دا آیاتونه په کومه سپاره کې دي په دویمه کې او په کوم صورت کې دي په دویم کې نو په هغې کې ته په لکه بقره لول الحمد دی بیا وروستو پسې بقره دی نو چې دا زما ستا په ذهن کې چې په بقره کې دا دی او دا واحد عمل دی چې دا صرف په یو صورت کې دی په بل ځای کې بیا ذکر نشته لکه تاسو د صلات ذکر وایې نو په قرآن کې تقریبا 12 صفحه دی اقیمو الصلاة نو دوه خو ترې لاړل دا هر ځای دي نو بیا حج دی نو حج بیا په صورت حج کې هم دی په آل عمران کې هم دی او په بقره کې هم دی نو د حج هغه ذکر په دریو صورتونو کې راغی نو څو اعمال دي یو حج دی یو زکات دی یو صلات دی او یو روژه ده نو روژه چې دا هغه صرف سپیسیفیکلی صرف په دې بقره کې دی بل ځای ذکر نشته چې ستا په ذهن کې وي چې په بقره کې ذکر دی او په بل ځای کې بیا ذکر نشته او ښه پوره ډیټیل یې بیان کړی دی نو بیا دا چې ستا چې کوم ټارګېټ دی هغه سره ټارګېټ ته به ګورې نو هغه سره متقین نو د قرآن په ډومبنۍ صفحه سري هدل للمتقین نو د هغې ډومبنۍ ډیفینیشن څه دی یؤمنون بالغیب یعنې چې کله ستا په غیب وي من غیب دی ته و چې ته یې نه یې لکه دوه څیزونه مونږ یینو یو درې څیزونه حقیقت دی خو دوه یینو یو نه یینو یو دا چې مرګ حقیقت دی وی خلق د خدای نه انکار کوي خو د مرګ نه لا چا انکار نه یې کړی چې مره مرګ نشته او دویم حقیقت بوډاوالی دی نو دا بوډاوالی دی نو نکسو فی الخلق مونږ چې کله من نعمره نو نکسو مونږ چې ورته وخت ولا ډېر ورکو عمر ولا ورکو جو یا تیر شي جو خبرې ګډې وډې شي جو رنګ بدل شي جو چهره بدله شي نو دام ټول خلق مني خو دریم دی چې و الینا ترجعون تاسو به ما له واپس راځئ دا په دې باندې د اکثرو خلقو یقین نشته چې ستا په یقین دې ته ایمان بالغیب وي لکه الله ته نه یې په هغه ستا یقین دی او پولیسورات ته نه یې په هغه ستا یقین دی او د اعمالو تلل ته نه یې په هغې ستا یقین دی یؤمنون بالغیب وي چې ستا بیا دا هم یقیني لکه کوم شی چې ته نه یې مثال په طور دا پورې ټوټۍ دي په دې ټوټو کې اوبه دي نو ساده سړی وایي په ټوټۍ کې اوبه نشته نو هوښیار سړی ورته وایي نه مړه دا په ټانکۍ کې نشته
ځکه اوبه خو د ټانکۍ نه راځي، نو هغه نه زیات هوښیار ورته وایي نه ټانکۍ نه ټیوبویل روان دی، ځکه اوبه د ټیوبویل نه راځي. نو دغه شان رزقونه چې کوم تقسیمیږي د دې رزق تقسیم د الله د طرف نه دی. نو خلق په پیشو کې ګوري، نو هغه وکیل صاحب په وکالت کې، بابو صاحب په بابوګیرۍ کې، ډاکټر صاحب په ډاکټرۍ کې، انجینیر په انجینرۍ کې. نو یاره دی په دې کې ګوري، هغه وایي نه دا رزق د بل ځای نه را روان دی، هغه تاله رزق درکوي. اصل کې د هغه سره روغه وکړه چې تا ته د رزق دروازې کولاو کړي. دې ته یؤمنون بالغیب وایي. وی ګوره ته عقل په بنیاد چې ته کومې خبرې کې، نو عقل بعضې کو ځای کې کار نه کوي. لکه زه اوس تاسو وینم، تاسو زما مخې ته ناست یې، خو د دې دیوال نه اخوا سرې دا خو ما ته پته نشته. نو ما د جنازې پورې هغه سړی لیدو او د هغې سره زه لاړم. نو په جنازه کې څومره خلق و او ښکلی و او ښکلی نه و، او مخې کم طرف ته و او د مخ نه نور خطو، خو د قبر نه اخوا خو ما ته پته نشته که نه. نو دوه کسه و، یو سړي ځان ویشتی و، بل سړي بل ویشتی و. نو ما ته څه پته ولګېده؟ پای کې ما بیا په عقل نه پته لګېده. نو ما پسې قرآن راواغست. نو دا بس ځواب څه تاسو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء بل احیاء ولکن لا تشعرون. تاسو پې نه پوهېږئ. نو مطلب د هغې لپاره ماله قرآن پکارو. نو هدى للمتقین کې ړومبنی خبر دا چې یؤمنون بالغیب، چې کله په غیب ایمان مضبوط شي که نه، بیا توهمات ختم شي. دا پلانۍ سپیره زمونږ کر راغلی ده، نو زمونږ کور یې سپیره کو، بیا داسې نه وایي. دا چې زه وتمه نو توره مرغۍ الوتې وه، نو زه بیا خراب شوم. نو بیا داسې نه وایي. هغه زنانه یؤمنون بالغیب چې دا داسې نه وایي چې خورې پلاني ځای کې سړی ښکاره شوی دی، چې سړی دم کې جو اقا ټقي جو په هغې پسې ځي، چې بل ورځ ته خبرېږي جو مانسیرې ته تلي، چې بل ورځ ته خبرېږي جو په دیر کې سړی ښکاره شوی. دا توهمات د هغې خلقو چې هغه یؤمنون بالغیب نه وي. د کومو خلقو چې یؤمنون بالغیب نو پریکټیکلی هغه دا ثابت کړي چې زه د توهماتو ملګرتیا نه کوم. نو د هغې غفلت دا ورپسې څه شی دی؟ ویقیمون صلاته. صلات کې فولي سرنډر ته وایي. فولي سرنډر دا ته وایي چې دغه د عزت او د احترام چې څومره طریقې دی به زه استعمالوم. لکه یو طریقه دا چې ته یو سړي ته داسې ودرېږي، دا موږ چې په دې اسمبلۍ کې ولاړ یو، یا یو څوک راشي او خلک ورته په لینډ کې ولاړ نه وي، نو دې ته موږ څه وایو؟ قنوت. دا موږ کوو هلته. نو بیا دا چې یو سړي ته ډېر عزت کوي، نو بیا ورسره څه چلو کې؟ لږ ورته را سر ټیټ کې که نه. نو دغه شانتې موږ چې سر ټیټو نه هغې ته څه وایي؟ رکو. نو د دې نه پسې اخوا ځې، نو بیا به څه کوې؟ سجده. نو سجده چې ته کوې نو ته فولي لکه خپله تواضع کوې. نو دا سجده نه ده، دا په داسې ځای نه کوې لکه مثلا دا جانماز دی، د دې د لاندې بل جانماز دی، نو 3 جانمازه دي، نو په دې کې سر چې دی دا په کلک شي نه لګي. نو دا بهتر نه دی. بهتر دا دی چې ته په کلک شي سر ولګې او خدای پاک ته دا شو کې چې خدای پاکه ما دا سر نور په کته بوو، خو نور څه کېږي؟ نه ځي، نور نه ځي که نه. نو چې نه مې ځي نو الله وایي چې تا دومره عاجزي وکړه چې تا سر میکسیمم په کته کو، نو زه به تا دومره اوچت کړمه چې څنګه معراج نو الصلاتو معراج المؤمنین. ما ته ځکه اوچت کړي چې تا را خپل سر ډېر کته کړی. دې وجې نه موږ هغه یو کس وی امام د خپلو مقتدیانو ته وی دا دغه قالین چې دی دا ډېر دغه دی، دا پوست دی، نو په دې سجده نه کېږي. نو هغه ساده غوندې سړی و، نو هغه ورته په خپله خو د 3 برغې اچولي مخې ته، جانمازونه هغه 3 اچولي، نو په خپله خو د 3 برغې اچولي دي. نو ما هغې جانماز ته وکتل بد نه وایي. نو هغه جانماز چې هغه سخت دي، هغه ته ځکه ته خو سجده لګې که نه، ته پریکټیکلي شوکې چې زه نور هم په ښکته ځم خو نور تلی نه شم. نو دې وجې نه دا درېیم نه. نو د مونځ د څه شي علاج دی؟ د غفلت. د دې ضد څه دی؟ غفلت. کوم خلق چې د خدای نه غافل یې مونځ نه کوي، ولا تکم من الغافلین، د غفلت نه مشه. نو موږ تا ته صلات چې دی تا ته یو قسم له یاداشت درکوي، فإن ذکر دی که نه، نو ذکر چې دی هغه تا ته فایده درکوي او ته د یاداشت درکوي. نو د غفلت د دې خلاف دی چې ته غافله نه یې او هر وخت تا ته دا یادي چې الله تعالی چې دی هغه زما الله دی او زه به هغه ته ځم. نو دا ویقیمون الصلاة. خو په دې بیا نه خلاصېږي. که ته متقین یو درېیم کار به کوې او هغه دا ده چې ته به خپل صلاحیتونه د الله د رضا دپاره کوې. ومما رزقناهم ينفقون. پیسو له به ګوتې وړې. دا څه چل کوي؟ د دې ضد څه شی دی؟ خودغرضي. مونږ څه وایو؟ مونږ وایو مړه خو چې زما پکې د یو دغه د 2 پیسو خیري، زه خو به هغه کار کوم.
دا سړی خود غرض وي مړه خو چې یو پیاله چیرې باندې څوک کوي نو هغه کار کوه دا خود غرض وي او خود غرض نه د خلقو خوښي او نه د خالق خوښي نو په د متقي دپاره دریم چې قرآن کوم ډیفینیشن ښولی دی هغه دا چې دا سړی به سخي دی به چندم ورکوي او دی به خپل مال د خلقو د ښېګړې دپاره لګوي او بیا ورپس دا درې کارونه خو دې وکړل د هغې نه پس بیا چې د دې سړي به اخلاق هم ښیي او اخلاق به یې څنګه وي د ده ژبه به سخته نه وي وقولو للناس حسنا ژبه به یې خوږی او د ده مخ به تروش نه وي ولا تسعر خدک للناس نو تریخ به نه او ژبه به یې سخته نه او دغه چې دی کوټی به هر وخت تریو نه او سینه چې ده په هغې کې به حسد او کینه نه دا ټولې خبرې چې رایوځای کړي نو تا ته به تقوا چې ستا په ذهن کې دا ټارګېټ وي چې انشاءالله روژه به راځي او په روژه کې به د تقوا د حصول دپاره دا کوشش کوم چې ما ته دا خبرې میلاو شي اوس دا خبره ده چې یاره په دې روژه کې ما ته به د روژې د زیاته فایدهمنې جوړولو دپاره یو څو کارونه دي چې هغه به کول غواړي نمبر 1 کار دا دی چې ته دا وکړې چې په روژه کې به ستا ډسټربنس راځي دې ته مجاهده وایي مجاهده دا تو کہ نا یو سپاہی اور یو کمانڈوئی وہ یاد رکھیے کمانڈو اور سپاہی میں فرق ہے نو آپ نے کمانڈو بننا ہے نو چې کله ته کمانډو جوړېږې نو دې ته وایي کمفرټ زون د کمفرټ زون نه به لرې کېږې نو ته به څه د لږ ټربل زون ته به ځې نو ټربل زون په روژه کې صحیح خوب به دې خراب شي د شپې د ناوختې پورې به دغی تراوی او بیا سار به بیا پېشمني له پاسېدی نو خوب خو ګډوډ شو نو بل به صحیح خوراک به ستا د طبیعت په ستا په وخت نه نو ستا به مازدیګر په سر دړي نو چی به نه نو بیا به په تا باندې ملک ګرځي نو کیدی چې ړه درته ایښېږي نو دا تا ته مجاهده ده دا ته د کمفرټ زون نه دی بل طرف ته شوې نو دا فوجیان ولې تکړی دی په کمفرټ زون کې نه دی ټربل والا ایریاز چې دی هغه فیس کوي نو دا کمانډوز دي نو کمانډوز چې دی نو هغه یو کمانډو ته بیا ټول کلی د ټینګې نه نو اتام کمانډو کوي چې تا کې ترقي راشي نو ګور ته به اریان شي د روژې میاشتې په کم تاریخ باندې جنگ شوی 17 رمضانو نو په 2م کال له هجرت شوی نو په 2م کال له هجرت روژه پره شوی وه نو ته څه وایې چې د الله دین ته قایمې د هغې لپاره 3 څیزونه ضروري دي یو دا چې یو فیلډ به پکار وي چې په هغې کې ته د خدای دین قایم کړي د هغې نه کوم ځای ته رسول الله صلی وسلم راغلی او چې هلته میدان ورته میلاو شو هغې ته څه وایي مدینه حضرت ته میلاو شوه اوس په دې مدینه کې به د الله دین قایمول غواړي نو د الله د دین به څوک قایموي کسان به یې قایموي کسان څوک دي 313 دا 313 په 13-15 سال کې 13 سال په مکه کې او 2 کال دلته تیر شو نو په 15 کال د جدوجهد نه پس دا تیار شوي دي نو چې کله دا کسان تکړه دي او دی هغه خبره د فوجي الله الفاظو کې کمانډو ټریننګ یې کړی دی یریږي نه او د کمفرټ زون دغه نه دي عادت نه دي چې سار به دا هګۍ خورې او په ټایم باندې به ته چی میلاویږي او غرمه به پکې پلانې شی خورې او ماښام خو به روز خورې او کله کله به دې تیکو تړه کېږي د کمفرټ زون نه به ته بار ته وځې نو دغه خلق ته بار ته وتیو چې بار ته وتیو نو هغه 313 هغې چاله شکست ورکو 1000 کسان له شکست ورکو او هغه ابو جهل دا وی ډیر زیات سیاسي سړی و ځکه ډیر په شارټ نوټس باندې د مکې نه مدینې ته 1000 کسان راوستل آسان کار خو نه دی مونږ خو لکه د شب بیدارۍ له څوک نشو راوستی چې دې ځای نه به روغ واپس ځي او هغه مرګ له خلق راوستی و نو د هغې خلقو مقابله چا وکړه دې 313 وکړه ځکه دا 313 په کمفرټ زون کې نه نو د الله د دین د قایمولو دپاره ابتدایي او غالبا د فتح مکه هم په دغه کې شوی وه 16 رمضانو نو دی ویلی شي چې که ته ګټه کې مونږ خو د میټرک په امتحان جنګ راخ کړی چې دا په روژه کې نشي اخیسته ځکه چې مونږ کمفرټ زون والا یو حالانکه ټول نه ګران کارونه همیشه چې شوي دي په تاریخ کې د روژې په حالت کې شوي دي ځکه چې د روژې لومبنی مقصد د ټریننګ دا دی چې تا سره د مجاهدې سره د مخامخ کي دویم نمبر چې زما ستا ټارګېټ بدای چې په روژه کې څه نازل شوی قرآن نو چې د قرآن سره ستا وابستګي پیدا شي یو خو په قرآن پوهېدل دي یو په قرآن تدبر دی یو هره مسله کې قرآن نامخکې کول دي وی چې لکه دغه چې وکنه د پاکستان وی پاکستان دغه چې دی دیوال هر وخت کوږي وی خدای یې نیغی
کله چې قائد اعظم لګیاو نو مولان هم خلاف وو او پښتانه هم خلاف وو او خدای ولا توفیق ورکو هغه پاکستان جوړ شو 25 کاله پس چې بیا وران شو دوه حصې شو اوس بیا هغه بنگلادیش ولا راغلی دي د پاکستان سره روغه کوي د پاکستان د انډیا په مقابله کې پاکستان پریفر کوي نو دا دیوال خو ارتاو شو دا دیوال چې چا نه کړی دی هغه ته موږ د ډوډۍ ستوم نه کوو هغه دغه چې وکنه د موسی علیه السلام او د خضر دا دواړه چې تورونه کلي ورته ډوډۍ ست نه و کړی خو د هغې نه ته دا راوباسې چې موږ هم چاته ډوډۍ ست نه یې کړی ځکه چې کم خلق په پاکستان خفه کېږي کم خلق د پاکستان دپاره جان ورکوي د هغې زموږ سره څه قدر نشته په دغه کې په دغه کې په بنګلادیش په جوړېدو کې چې کومو خلقو قرباني ورکړې هغې ته به یې څه وي الشمس البدر و که نه نو هغوی چې دیوال چا نهغه و نو هغه خو موږ هېر کړو موږ وی مجیب ټیک وی اوس خلق قریان شو خلقو ټول قصې شروع کړې وي چې مجیب ټیک وي یحیی خان غلطه وي یا بوټو غلطه وي اوس پته ولګېد چې مجیب ټیک نه وي نو ستا دیوال چې خدای ټیک کو نیغې کو نو کم چا چې ټیک کړی هغو ته خو ته ډوډۍ ستوم نه کې ووټ ورکول خو غټه خبره ده خو ته ډوډۍ ستوم نه کې نو بیا ته سوره کهف هغه آیات پرې راولې چې هغه چې لاړ شو نو هغه ورته وایي چې هغې ورته څنګه هغه آیات کله چې هغې ته دیوال نه غار نه دیوال چې هغه هلته کې چې لاړل که نه نو هلته کې فوجدا فیها جدارا ګوره اوس یرید ان ینقض فاقامه نا ملګري ورته ویل لو شئت لاتخذت علیه اجرا ډوډۍ خو به یې راکړې وه که نه فابو هغه انکار کړی و که نه هغه غریبانان وایي خپه دا انتاکیه ښار و نو هغې وایي چې د دې قرآن نه د ابو اتاو کوي یعنې ډوډۍ ورکړې وه نه په دې نه کېږي دا اوس خدای پاک په قرآن کې رالیږلي چې دې ډوډۍ نه ورکړې نه یا دا دغه په دې غمونو کې چې دا چې قرآن سره ستا رابطه نه ارځي به ته قرآن نه کوې نو په دې غمونو کې چې نو دا مخلوق ټول تا راغوښتی بیا سره کټونه نه بیا ناست نه تا هغې زړو ته وایي پاسه دوا تاسو وکړه نو هغه وي نه لا ناست یو نو په دې کټ کې چې نیکه ته ناست یې نو نه وي چې راشي نه به کوم ځای کیني نو اذا قیل لکم انشزوا فانشزوا ته به بیا قرآن ځان ته رامخکې کې چې تا ته خلق وایي چې پاسې نو اوس پاسې که نه کټ خالي کوي ته بیا خفه کېږې نه چې مونږ ځکه چې قرآن سره رابطه به کې ته به په هر پریکټیکل سچویشن کې به ته قرآن ځان ته رامخې ته کې نو کله چې تا سره مخې له راشي او تا سره بده خبره کوي او تا له قار درشي او ته د مرۍ نه نیسمه سملومی نو بل سړی ته قرآن ته چې والکاظمین الغیظ غوسه خو بس کې که نه نو دغه د قرآن سره ستا ربط دومره زیاده شي چې ګوره رسول الله صلی چې کوم دعا غوښتلې دا دعا په ذهن کې کېدی ما په خیال دلته کې زمونږ د هغه نه منصورې نه چې کوم دغه راغلی عظمت پروفیسر دی که نه ستا یار و که نه هغه دا دعا ویلې وه او دا ډېره خوږه دعا ده رسول الله صلی ته ګوره اوس رسول الله صلی څومره محتاجه خبرې کوي او ما ته دې څومره بېغوره یو ان تجعل القرآن ربیع قلبی خدایا چې قرآن میرے دل کا بہار بن جائے ربیع قلبی ربیع فصل و شفاء صدری ازما د سینې شفا شي ګوره دا اناټامیکلی دې ځای نه شروع کړې که نه بیا اوسې و جلاء حزنی زما غم چې په سړي راشي دا مرۍ څه منختي که نه و جلاء حزنی بیا و ذهاب همي و غمي فکرونه او غمونه چې زما نه لړ شي دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتلې وه څنګه وان تنور به بصري خدای چې په قرآن زما دا سترګې رڼایي وتنطلق به ګوره برې نه په کته راځئ تنطلق به لساني چې زما دا ژبه په قرآن ډقیږي او تغسل به بدني داسې دي چې لکه په قرآن مې لامبلي زما دا ټول وجود نو چې دا ته د اوس نه ټارګېټ کې چې انشاءالله په دې روژه کې به پلانې صورت سټډي کوم پلانې صورت به حفظ کوم د هغې مختلف تفاسیر به ګورم لکه صورت یوسف پسې ته ولګې یا په صورت کهف پسې ته ولګې دا بعضې داسې صورتونه دي چې دا ایزي ټو انډرسټینډ دي د هغې هغه کنسپټ د سړي کې او بیا په خپل عملي زندګۍ کې نو دا دویم شو یو دا چې مجاهدانه کردار کم خلق چې ما زه په یورپ کې حیران شوم سار په 8 بجې به زمونږ حاضري وه په 6 بجې به مارننګ میټینګ او د سار بانګ به په 9 بجې وې
د سهار بانک چې 2 بجې وي نو په 6 بجې چربانک نه دی. او پروفیسر ویمر نوم یې و کارډیالوجسټ وه، هغه به په 6 بجې رسېدلې وه. لکه داړو تصور هلته نشته چې ته به لکه په کمفرټ زون کې ناستې، نه ته به ځان تکلیف رسې. اوس د کمفرټ زون نه چې کم خلق وتی دی هغې ته عزت میلاو دی، لکه د فلسطین مجاهدین دې ته خلق سلام کوي. لکه د مقبوضه کشمیر د مجاهدین نه دي، دې مبارک بروز مولانا فضل الرحمن خبره کوي چې زه ورته سلام کوم دغې حوصلې ته، ځکه چې پاکستان خو پرېښي دي او هغه بیا هم وایي چې موږ پاکستان او یا د افغانستان مجاهدین. دا هغه خلق دی چې دا نارینه دي او دا نارینه ځکه دي چې دی مجاهدانه کردار دی. او رمضان روژه تا ته د مجاهدانه کردار سبق درکوي، د قرآن سره وابستګي. او دریم نمبر خبره غمخورګي، هو شهر المواسات. نو چې ستا سره هر وخت د ګاونډي غمي چېرې د دې خو میخه نشته، نو چې دې به چې مونږ ول لږ پی ولیږو، یاره دې کره خو فرج نشته، نو که دې یخې اوبه غواړي چې مونږ له دغه ولیږو واوره ولیږو، او د دې خو پټی نشته نو که مونږ وله د لږ ساګ ولیږو. که ته ورته وینا وکړې په خپل جومات کې چې تاسو کور انګولی مه پخوئ، انګولی به مونږ در وړو، خیر ډوډۍ ځان له پخوئ. نو انګولی پخول څه ګران کار دی، خو اوبه پکې ډېرې کا نو هغې کې به ستا انګولی به خلقو ته ورسي. نو شهر المواسات دې ته وایي چې دا د همدردۍ جذبه بیا تروه وټي په تا کې. نو بیا چې کله ساره په فلسطین کې په خلقو سختی، نو په سعودي کې بیا ته ډانس نه کوې، ځکه ته به خفه یې هلته که نه. مواسات دې ته وایي. ستا په افغانستان کې چې په چا تکلیف وي نو دلته په صوبه سرحد کې ته ګډېږې نه بیا، ځکه مواسات دی که نه. بیا به ستا سره غمي، نو ستا سره به د کشمیر والا هم غمي، او ستا سره به د انډیا د مسلمانانو هم غمي، او ستا سره به د چین د مسلمانانو هم غمي، ځکه چې دا شهر المواسات دی. دا درې شو. څلورم نمبر خبره چې موږ پای کې وګورو هغه د دې اوقات کې پابندي. ان فریکشن آف سیکنډز، ان فریکشن آف منټس به ته روژه ماتې یا به بندې. لکه ته وایې چې په حکم په 6 باندې به بندېږي سار، نو که ته یې 10 منټه کم په 6 بند دی کې نو ونه شوه که نه. نو چې ستاسو په قومي سطحه باندې د ټایم پابندي شروع شي، نو بیا که په سکول کې ته استاد یې او که ته لیکچرر یې، نو چې په 8 بجې ستا زیري چې 15 منټه کم په 8 تال ته رسېدلی ټایم کې پابندي. او بیا چې که ته د جومات امام یې، نو چې ته په مقتدي، نو چې په تکبیر الله کې ته موجود یې. او د دې قوم سانحه څه ده؟ د اسمبلۍ ممبران په ټایم نه ځي او نوکران خپل په ټایم نه ځي، بلکې وي مړه په ټایم څوک ځي او مزګزاروم په ټایم نه ځي. ته چې ګورې سلام چې وګرځې، نو دې خوا هم ډېر خلقونه رکات شوي او دې خلقونه ډېر رکات شوي. که یو سړي نه یو پیره رکات وشي، نو دا ورته ته معاف کولی شي، خو که هر وخت د هغه نه رکات کېږي دا د منافقت نښه ده. ځکه چې اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا. نو دا کساله هر وخت چې ستا په ذهن کې دا یي، لکه رمضان موږ ته دا سبق راکوي چې د ټایم پابندي به دومره پرفیکټ پکاري چې د سیکنډونو حساب به کوې، دلته ستا روژه ماتېږي، دلته ستا روژه خرابېږي. نو چې څنګه د روژې دپاره کې چې داسې ستا ټایم چې دی په قومي سطحه باندې د ټایم پابندي ته شروع کې، د وختونو پابندي. او دا د مسلمانانو او خصوصا زموږ ډېره غټه کمزوري ده چې موږ د یو بله خبره دا ده چې خپل خواهش د الله په خواهش قربان کړي. اللہ کی خواہش کو آپ اہمیت دے دیں، اللہ کی خوشنودی کو آپ غالب کر دیں اور اپنی خواہش کو آپ دبا دیں. تا خو تروه اوږده کړی که نه، ستا چې ستا زړه کېدو شربت ته تا ونه څښو، ځکه ماښام بانګې لا نه ویلی. ستا زړه کېدو سار اوده کېدو ته خو ته اوده نه شوې، راپاسېدې، ځکه چې سار مال تا دغه یو طرف ته دغه پکارو پېشمنې، بل طرف ته د سار مونځو. نو چې دا تربیت ستا وشو، نو بیا چې ستاسو واده یي په هغې کې به بیا ویډیوز گیم نه کوې که نه، بیا به په هغې کې دغه شمې نه وړې که نه، بیا به په هغې کې په دغه کې په جنج کې به بیا هلکان جینکۍ په یو ډاټسن کې نه ځي که نه، ځکه اپنی خوشنودی کو آپ نے دبانا ہے اور اللہ کی خوشنودی کو آپ نے غالب کرنا ہے. نو بیا به پته ولګي چې واقعي تا دا کار وکړو او که ونه کړو، خو که ستا فوټو څه شي ني او ستاسو د ښځو نورو شریک دغی، د دې دا مطلب دی چې تا د رمضان نه صحیح پیدا نه ده اخیستې. وی ګوره ستاسو یو څو احتیاطونه دي چې به کوو. وی څنګه؟ وی ته چې په ګاډي کې کښېنې او په ګاډي کې ته اے سی آن کړې، نو ته د خپلو ملګرو ته څه وایې چې څه اوچتې کوې؟ شیشې اوچتې کوې. اټ مینس چې کله که کړکۍ بند دي، نو بیا به ستا کمره ګرمه به وي او یخه به وي،
او ستا ګاډی به مي د دې وجې نه یو څو کړکۍ دي چې دا به بندې نو یو کړکۍ پکې د غوږ ده نو ته به د خپله غوږ کړکۍ بنده کې نو غیبت به پې نه اورې نو دروغ به پې نه اورې نو کنزل به پې نه اورې دا به تا ټارګېټ کړی چې دی خو بند دی نو چې کله غیبت څوک شروع کړي هغه په دې لاسنیو کې سړی ناست هغه اوږد فهمي نو هغې کې خو بیا خلک خبرې کوي نو هغه غیبت شروع شو نو ما غیر یو هلک ته یاره ما دې غیبت نه ځان ساتو نو ما ته یې غیبت نه کوم تا ته اړته شوم نو مې بد نه وای بیا خو سړی اړته شي که نه نو چې په ذهن کې دا یي چې دا کړکۍ به بندو نو دویم نمبر بیا صحیح سترګې آنکھوں کی دوسری کړکۍ دی دا کړکۍ دی چې کله ته نظر جابر رضی الله عنه روایت دی چې چا غلط نظر وکړو نو د ده روژه ختم شوه ځکه یو حقیقت دی او یو شکل دی د روژې شکل خو دې شته او حقیقت دی نشته نو شکل د منظري ته بار جوړ کړه واړه پې لبې کوي یریږي ترې نه نو ستا د روژې نه خو شیطان نه یریږي نو د دې وجې نه چې د سترګې دا بله کړکۍ ده او درېیمه کړکۍ ژبه ده نو چې ستا په خوله باندې خبرې او څلورمه کړکۍ تینکینګ دی سوچونه دي چې غلط سوچونه ستا ذهن ته نه راځي نو دا ډیلیټ چې ورته وایي هلکه میسج راغی خراب و ما ډیلیټ کو یا وایي دس میسج واز ډیلیټډ نو چې کله خیال لازیه ته ډیلیټ کې خیال لازیه ته ډیلیټ کې نه بیا نه ډیولپ کېږي لاول خیال راشي نو خیال پوخ شي نو هغې ته اراده وایي ارادې نه پس عمل وشي نو بیا عمل کېږي بیا ګناه ادا کېږي نو ډیلیټ کول آسان دي نو دا څلور کړکۍ به بندو نمبر 1 د دې وجې نه حدیث دی من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة ان یدع طعامه او شرابه نو چې کله تا وایي زه خدای وایي زما ورته ضرورت نشته نو دغه کړکۍ بندول زما ستا لپاره ډېرې ضروري دي ځکه چې د روژې نه به موږ زیاته فایده اخلو او د زیاتې فایدې لپاره دا زموږ روژه چې ده هغه خرابوي د خرابول نه د بځان بچ کول دپاره کوو یو بله خبره چې زما ستا په ذهن کې پکار ده او هغه دا ده چې یاره موږ د هر هغه نیګیټیو پوینټ چې هغه خطرناک دی هغه وپېژنو او هغې نه ځان وساتو د روژې د اهمیت اندازه له دې نه ولګوئ چې خدای پاک چې د کم عملونو حساب کوي نو یو سړي یو نیکي وکړه خدای وله یو اجر ورکو هغه داسې نیکي ده چې یو سړي ګناه کوه جو وی نه کو جو خدای ورته یو نیکي ورکړه خو چې کله یوه نیکي وکړي نو بیا وله خدای څه ورکوي دې باندې تاسو زما نه ښه پوهېږئ 10 ورکوي که نه فله 10 امثالها خو چې کله یو سړی د الله په لار کې څه شی ورکړي نو کمثل حبة انبتت 7 سنابله نو په 1 روپۍ باندې د 200 روپو ورکوي نو بیا د تبلیغیانو خبره وی چې یو کم په 50 کروړه نو 700 چې په 700 کې ضرب ورکړي نو 749 نو 49 کروڑ به ترې نه جوړېږي نو هغه هم شو نو دا د الله تعالی مختلف حساب دی خو یو حساب داسې دی چې وایي ستاسو کیلکولیټر په دې کار نه کوي نو څه وایي الصوم لی وانا اجزي به دا به زه په خپله ورکوم په دې تاسو نه پوهېږئ نو د دې اهمیت اندازه چېرې دا ستا نه دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو سړي تپوس وکړو چې ښه عمل څه دی نو حضرت ورته وی چې روژه فانه لا مثل له د دې په شان اړو بل څه شی شته نو چې رسول الله وایي چې دې په شان بل شی نشته نو دا ډېر ګران کار دی سهار نه ماښام پورې وږی پاتې کېدل تږی پاتې کېدل په ځان پابندۍ کول او الحمدلله موږ ټول اکثر دا کوو پاکستانیان یا پښتانه خو ډېر زیات دا کوي خو دغه کړکۍ مړکۍ ته کولاو پاتې شي نو هغه پلیوشن نه چې په دې کمره کې وي دا دوړه ولې ده دا وایي دا پور روشندان پاتې شو کولاو پاتې شو او موږ ورکله کړو نو وایي دا سیلی راغلی و نه هغې څخه کړه نو سیلی خو به یې خو څخه کوي چې کړکۍ ستا کولاو پاتې شي نو دغه کړکۍ به ته بندې او بیا چې ستا په ذهن کې دا یي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره کړې ده چې څنګه په دې کې نیکۍ په ډبل دي داسې د ګناه خطره ده پکې نو ډېر خطرناک حدیث دی من سرق فی رمضان چا چې په رمضان کې غلا وکړه دا هم غلا ده چې ته تنخوا پوره هلې او ډیوټي نه کوې دا هم غلا ده چې ته مریض ګورې نه او پیسې تې خپلې هلې دا هم غلا ده چې هغه ته یو دوایي په کار واته وله بله ځکه چې تا کپنۍ سره خبره کړې وه دا هم غلا ده چې ته سبجیکټ ښې نه هسې وخت پاس کوې استاذې دا مختلف غلاګانې دي چې مونږ یې کوو من سرقه یا ته نوې راغلی او تا زیري خپله په رجسټر کې ولګوله او هغه بیا د هغه ځای نه هغه وې تورګل پسې لګیا وي که نه وي چې هغه دا پلانې دی او یې دې ګوته ولګوي ته څه وایي هغه چې ګوته پرې لګوي بایومیټریک باندې ګوته ولګوي بیا ځي خپله رکشه چلوي دا مونږ ټول غلا کوو که نه نو چې په رمضان کې غلا وکړي نو ګوره الفاظ سوره دي من سرقه فی رمضان چا چې په رمضان کې غلا وکړه او غصبه فی رمضان
یا په رمضان کې د چا نه په زور څه شی واغست وی دا پکول ډېر ښکلی دی ما ترې په زور واغست وی خدای شته چې پې خفه و و دا چترالی پکولو دا ترې ما یې په زور واغست د خدای بنده چې تا ترې په زور واغست ته پخپله چې ما ترې په زور واغست نو دا خو حلال نه دی ستا دپاره وی نه زما سره ازادي ده خبر نه په حدیث کې خو دي چې لا یحل مال امرئ الا بطیب النفس منه چې په خپله خوشحالۍ تعالی څوک پکول در نه کي اته ترې په زور والین دا حلال نه دی ستا دپاره دا تا ترې په زور دی ته غصب وي یو سړی په تا کمزوری دی یا ستاسو په کوټه کې دی او تا ورته دا صدر مال راکه هغه غریب څه ووایي او شربه خمرا یې په روژه کې شراب وڅکل او زنا یا بدکاري وکړه او تعدى ظلما یا د خپل نوکر سره د خپل ماتح سره ظلم وکړو هغه نه تنخواه نیولې ده هغه غریب زی راځي دی وایي سبا راشه نو وایي ډېر خطرناک الفاظ دي لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا خدای د ده نه نفلي عبادت قبلې نه فرضي دا په د روژې احترام هغه سفیر دی که نه نو ته به احترام کوې که نه بل حدیث چې کوم خطرناک دی رغما انفن رسول الله صلی چې خیرې کړي دي جبریل خیرې کړي دي رسول الله په امین ویلی دی چې کم سړي ته د روژې میاشت میلاو شوه اده په خدای باندې ځان ونه باخو دا سړی ډېر بدقسمته دی دی په تندر یخ شي نو د نه بخلو دپاره چې کومې لارې دي د هغې نه به موږ ځان ساتو د اوس نه به موږ تیاري کوو چې د الله رسول د لپاره دعا کوي وی اللهم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الرمضان خدای موږ په خیر رمضان ته ورسې او بیا دا چې زموږ دوه پرچې دي اے او بی اے پرچه چې د اوس نه شروع ده او اوس نه چې رسول الله صلی کوم شروع کړی و هغه ده چې تیاري به کې دویم دا چې انفاق به کې د الله په لار کې دا کم دغه چې ګرځي د مدرسو والا دا مختلف چندې غواړي ځکه چې دا موقع ده په دې وخت موقع باندې به رسول الله انفاق ډېر کاو او ډېر زیات انفاق به پیک ته بیا په روژه کې ورسېد په رمضان کې نو انفاق پکې نو دې ته څه وایي دې ته مالي پرچه وایي بیا به جسمانی پرچه شروع شي جسمانی پرچه به چې په سر به دې دړې وجود به دې وکړي ته روژې وایي نو اے بی چې دواړه وکړې نه هلته وپاس کېږي نو اے بی چې وکړې دواړه نو څه به بیا به 30 تاریخ نو په آخري شپه باندې خدای د ټولو مغفرت وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا دا د شب قدر وی نه دا مزدور ته مزدوري ورکوي وی بیا دا کسان به د اختر پوره چېرته ځي دا خو راته تاسو ووایئ عیدګاه ته به نه ځي نو عیدګاه ته چې ځي نو وی خدای پاک ته خبر دی خو د ملایکو نه به تپوس کوي چې دا زما بندیان څه وایي وایي چې دی روژې نیولې دي او دی تراویح کړي دي او تلاوتونه یې کړي دي او دغه انفاق یې کړی دی اوس راغلي دي ستا نه معافي غواړي وی ورته وایه چې زه مغفور لکم خدای تاسو بخلي نو دا مغفور لکم سرټیفیکیټ بالا میلاویږي چې دواړه پرچې دي کلیري نو یو به انفاق کول غواړي یو به جسمانی تکلیف برداشت کول غواړي او یو به د قرآن په دغه شپږو خبرو باندې توجه ورکول غواړي او یو دا چې کړکۍ به بندول غواړي چې هسې نه چې زمونږ روژه سپایل شي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین